نحمده ونصلي علی رسول کریم. نننې بیان چې اودس په څو وجوهاتو باندې ماتیږي. ټول نه مخکې یو انسان دی، د هغه نه هوا خارجه شي، که هغې اواز وي که نه وي، نو هغې سره اودس ماتیږي. دویمه خبره، یو انسان اودس مات کړي، که هغه غټ اودس وي که واړه، یعنی واړه بولي یا غټ بولي، د هغې سره اودس ماتیږي. درېیمه، یو سړی اوده شو او د هغې سره هم اودس ماتیږي. وینه یعنی اینه چې دا هغه د وجود د کوم ځای نه راوځي او وبهیږي، هغې سره هم اودس ماتیږي. یو انسان په ډکه خوله باقی وکړي، خولې ډکه شي مکمل طور باندې، او نو هغه اودس هم ماتیږي. یو سړی بېهوشه شو، د هغې سره هم اودس ماتیږي. یو سړی لیونی شو، عقل تلاړ، یعنی مجنون شو، پاگل شو، هغې سره هم اودس ماتیږي. ودید سدید دا د منی یو په شانتي خدا شهوت سره نی، دی وجه نه دې سره هم اودس ماتیږي، غسل په نه واجب کېږي. یو سړی په مانځه په دوران کې په زور باندې وخاندي، بل سړی واوري، نو هغې سره هم اودس ماتیږي. اور چند مسائل نور دي چې د هغې سره هم اودس ماتیږي، یعنی د بواسیرو کلمګۍ چې راوځي، د هغې سره هم اودس ماتیږي. یو انسان دی وزن اوچت کړي او هغې سره د بغیر شهوت نه د هغه منی خارج شي، نو هغې سره هم اودس ماتیږي او هغه غسل په نه واجب کېږي. یو سړی د بواسیرو د علاج لپاره تیل یا مرهم استعمال کړي، هغه مقد په منځ کې هغه استعمال شي، هغه مقد منځ نه چې هغه تیل یا مرهم راووتل، د هغې سره هم اودس ماتیږي. یو سړي د نکسیر بیماری یعنی سپیمه را ماتیږي د اینې، د هغې سره هم اودس ماتیږي. یو سړی د خپل وجود باندې زخمي یا دانۍ، د هغې نه پاسه نه هغه چھلکه چې پوټکی ترې لرې کړي او هغې نه چې دا وبهیږي، د هغې سره هم اودس ماتیږي. یو کس ته د غوږونو بیماری ده، هغه غوږونه چې کوم اوبه راشي، هغه هر قسم وي، ځکه هغه نجس دی او هغې سره هم اودس ماتیږي. یو سړی په جنازه کې او یا د سجده سهو کوي، سجده تلاوت کوي او که په زوره باندې وخندلې، نو اودس سره نه ماتیږي.